بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې د تکل نیوز نه حاضر دی. ګرانو کتونکو، حسب معمول یو وار بیا ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی زموږ سره په دغه پروګرام کې موجود دی. زموږ دغه پروګرام له ښکلا ورکوي. ګرانو کتونکو، دغه پروګرام مقصد او مرام همدا وي چې د ټولې ورځې څه سرګرمۍ وي، په هغې باندې سوالونه چې کوم دي د خالد خان مخې ته کېږدو، په هغې باندې خبرې اترې کوو. ورسره چې کوم الیکشن را روان دی، لنډ مخاله د پېښور های کورټ چې کومه فیصله راله، پاکستان تحریک انصاف ته یو وارې بیا چې کوم دی نو بیټ نښه میلاو شول او د الیکشن کمیشن دغه فیصلې چې کومه ده هغه معطل کړه. دې نه پس دوی سره د سپریم کورټ چانسز دي، حکومت ځي، الیکشن کمیشن ځي، څوک ځي، په دې باندې به خبرې اترې کوو. ورسره سکروټني یو عمل شروع دی او دغه سکروټني عمل کې چې کوم دی نو څه کېږي، څه روان دي او دغه کې به خلکو ته کومې موقع ورکړل کېږي. نو په دغې باندې هم خبرې اترې کوو. خالد خان ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان ورور ته او زمون کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خالد خان فیصله راله دغه های کورټ او د های کورټ فیصلې باندې مخکې بعضې سیاسي ډلو نیوکې هم کړې وې د سپریم کورټ په های کورټ په دې فیصله باندې چې دی یک طرفه فیصلې کوي. د عمل خان یو خبره هم مخې ته راغلې وه. د نننۍ فیصلې ته په کوم نظر ګوري؟ الف خان ورور دا خو مطلب دا دی چې دا سړی خپل مطلب دا دی حق ته چې بی هغه عدالت ته لاړ شي، فیصلې پورې ته ووینو دا جج د خپل دغه دا لکه دا حتمي فیصله نه دی په سپریم کورټ ته تللی شي. د سپریم کورټ هغه حتمي فیصله څنګه چې مطلب د لاهور های کورټ فیصله ورکړې وه چې بی مطلب دا دی د آروز چې کوم دی که نه دا به چې دی د جوډیشني نه پکار دي. هغه سپریم کورټ ورته ووایي چې نه وروره څنګه چې دی کړی همدغه د اډمنسټریشن نه پکار دي، همغه حتمي فیصله شوه. نو د دې خو لا کمپلینټ پته نه لګي چې مطلب دا د سپریم کورټ څه درخ کوي. هغه فیصله باندې د سپریم کورټ هغه به حتمي فیصله وي. خو هسې نتیجې ته به څنګه ګورئ؟ لکه دې کې دوه ادارې چې کوم دي نو وایي چې هغې منځ کې ټکر راځي، الیکشن کمیشن هم د ججز که نه، لکه دا الیکشن کمیشن په فیصلو کې مداخلت کړی شوی دی. دې کې داسې نه ده لکه عدالت چې دی سپریم دی، ټیک دی، د هغې نه پس چې دی عدلیه بره شته که نه پوه نه شوې. که دې کې قانوني پیچیدګۍ نه دی به پې سپریم کورټ ته لاړ شي، هلته نه بیا فاینل ډیسیژن راشي. عدالت والا مطلب دا د عین نه انحراف دی نشي کولی، برم په هغې کسان ناست دي هغه شانتې باندې دغه خو په دې 4 ګنټې بحث مباحثه وشوله که نه، هر شکونه وچېړلي شو. نو سپریم کورټ اوس په دې څه فیصله کوي؟ خو د ستاسو یو فیصله مخې ته کېښودله چې یاره هغوی وایي چې بي آر او به چې کوم دی نو ججز وي. بلکل همداسې آر او چې دی بي آر او دا مطلب دا چې کوم ججز به د هغې فیصله راله د سپریم کورټ. او که تاسو خیال کتو نو هغې له ډېر دغه وخت کې وله شارټ ټایم کې ډېر کم وخت کې وله هر څه برابر کړل او هغې فیصله راله. نو که په دې الیکشن کمیشن خپل دغه وکړو نو په دې به فیصله دغه راشي. خو خالد خان د زړو پاټو لکه نښه کې ډېره ښه دغه دی که نه، خو نښه دغه نه شوه نو د پي ټي آی دننه هم یو لوی تصادم مخې ته راشي، هر ځای کې یو لویه چار ولاړ دی. دې کې خو به دی الف خان وروره خامخا به وي هغه په بېشمارو قصابانو کې څه وي پښتو متل دی مرداري. نو دا خو دا سټرینث خو هغه دی چې تاسو یو ځای څه ته موږ وایو چې متحد یو یا په انګریزي کې یونایټډ یو، نو ته به دغه. خو لکه نور خلک دې ته ګوري چې یاره دا نښې اخیستل او سپریم کورټ دا فیصله ده الیکشن کمیشن، نو الیکشن کمیشن د انټرا پارټي په بیس باندې کړې ده. واقع چې هغه انټرا پارټي چې کومه ده هغې کې زموږ د 400 نه جهانګیر رضا نومې هلک هغه باقاعده پریس کانفرنس کړی، د ووټونو ځای تر اخري خواده پورې نو معلومه. سیکرټري چې کوم دی عمر ایوب هغه څنګه راغی او هغه ته څنګه سیکرټري ورکړی شو، هغه نامینیشن مخکې شو او دلته کې په انټرا پارټي کې چې کوم دی جنرال سیکرټري راغی. نو الیکشن کمیشن چې کومه فیصله کړې ده نو زه چې دا انتقام په دغه نه هغې خو نه ده کړې، دا خو د دې په ټینیور کې هم دې دغه شو، چیرمین چې کوم دی هم د دې ټینیور کې را دغه شو. بل دا ده چې مطلب په هغې باندې خو ته تللی شي که نه چې بی الیکشن کمیشن کم قانوني پیچیدګۍ راوستی ته پې تللی شي، ته پې عدالت شته، های کورټ دی، د های کورټ نه پس سپریم کورټ دی. او نور دا تا دا خبره وکړه انټرا پارټي، نو دا خو دلته جمهوریت خو نشته، سلیکشن دی ټول ښه تا ته پته نه ده. عوامو ته به ریلیف راشي قرآن نه شي، ګورمنټ به جوړ شي، الیکشن به وشي، خو آیا په عوام بارداني راشي؟
ښکاري نه نوره ګراني هم پرې راځي او دوی په خپل دغه انتقام کې لګیا دا به ټول لګي رشاکشي د نواز شریف څه شو پاناما چرته لاړه او ولیوم 10 دی او دا دی هغه دي څه شو په دې وجه خو زه د خلکو ته وایم چې دې پرې ګوره صرف دا کرین نه دی د دې کرین منشور وګورئ تحریک لبیک تاسو منشور وګورئ دا ګورئ ډېره سیریس خبره کومه په دې خلکو له موږ وټونه ورکو او تاسو هم د دغه انتقام ملګري یې چې یو به یو ګیري یو بل به بل ګیري د یو د خېټې نه هم د دې حکومت پیسې راویني چې د قام پیسې چې دا دوی سره دغه شوه مصیبت خو همدغه دی که نه قام پیسې نه دي ما ته ارزاني به کله راځي اوس پروا د ټیکسینو لګوه ګوره واحد زمونږ د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا تا خو لا نوم ورڅوک لږ منم دی خو خبره دا دومره ګراني راوسته ته وایې چې یاره 100 روپۍ لږ 150 روپۍ به 30 په ماله راکې او د اووه به د ما په دې سړو لګې نو ته ماته ووایه چې 30% تا نه الي نو دا یار دا کم انصاف دی او پنجاب کې هغه یو دوالي ته بل ورځ دغه کڼټه خبره تاسو مخکې موده کړې وه چې یاره د هغې ځای ماحول ښه دی بالکل هلته چې ستا یو کڼټ دی مثال در کوم یو جرنیل دی هلته چې دی 4 دیرش دی په پنجاب کې 4 دیرش دی او پښتونخوا کې یو جرنیل دی نو ته به بیا نور د هغې فیسیلیټي ته وګوره زمونږ ملکان لري بېل جرنیل ورکړي زمونږ د وزیرستان علاقې له بېل جرنیل ورکړي پکار دی ستا به سهولیت راشي ستا به چې دی آبادي بس استعفا کې یو کور کمانډر د دغه کیمپونه ور یو شي بس دا هر څه بېتاجه باچا دی هلته 4 دیرش مونږ خو دا چغې وکړو تاسو خو په دې 75-76 سال کې څه ونه کړل چې کولم خو کړي به مو که نه آیا عوام ته ریلیف راځي نه راځي هلته نسې زما ذهن کې یو خبره ده که نه د قام سره د 75 سال نه الیکشن چې څومره کېږي 35-45 سالو شو چې جمهوریت په دې ملک کې چلېده خو دې قام سره دوکه کوي چې زه به دا کوم زه به دا کوم دا ترقیاتي کارونه څوک د جیبه کوي نه بالکل نه دا 300 زور وباسي که نه دا څه باندې ټیکس نه ورکوي دا په موږ څه احسان دی دا پتا یې ستاله چې کم قرض والي نو هغه د لخه په بیه زه نه یم چې په ما د احسان دی که نه چې زه نن ایسي د ځم او نو 2 ګنټې ورته انتظار کوم 2 ګنټې پس خو د هغه موډ ټیک شو نو ما ته ووایي چې راځه زما هلته کې د هېڅ حیثیت نشته دی ستا پاسپورټ بېزته شو ته چې کله وایې ما ازادي غوښته ستا هغه به تا به صرف ټیکټ واخېستو په ټولې دنیا به ګرځېدی شي د برطانیې وې خو ستا یو حیثیت هم تا به چې د برطانیې د هندوستان نه به د ټیکټ واخېستو نو ته به امریکې او ولایت ته تللی شوې نن تا سره پاسپورټ دی ستا پاسپورټ ته وګوري په 400 په پوډرو په پیمو مشهوري پایسو مشهوري چې کوم غټه دنده ده په هغې ته مشهوري ستا همدې کې دا بیروکریټ میلو دي دې کې شک نشته ستا ګورنر صاحب خبره کوي په هغې کې به دې کتل او زه چې دغه نه تلم نه وي دا ګورنر لا نوم جوړ شوی نی ولایت ته تللی وم نی په لار راتلم نه ویم په لاره سړي ته مې وویل چې یاره مونځ به وکړو په یوې هغې وایي صبر وکړه نو به مخې ته یو ګاډی ولاړو هغې سره یو 2 زلمي ناست وو داسې سایډ ته نو زما وایي زه چې دا مونځ به مو کوو دې سړو له ورم شو نو هغه زلمي داسې ناست وي ما ورته چې وټ یو به پرابلم نو هغه وایي چې ویری بیګ پرابلم چې وټ بیګ پرابلم وایي چې دا ټایر نه دی دا بدلولی نه شو نو ورته ما سم کوم نو ګورنر صاحب چې تم ولایت ته ځې نو دا پاکستان بیا موږ سره دا ښکو ته د اندازه واله 4 سړی هواد دی ته کاروبار لنو تا زاده وسله د ګرانې لري زاده د بیزته لري کو د دې د یو ټای جوړ کړل غسته ایگزیکټلی تا بس مخبره ده ویران ني راځه بس مړ وروړه څنګه چې ستا دیری دی بس کار دی دغه دی او ودونه په توبه کې کو ورسه کو بس مزيدي روانه دي او دا به قام خکو مونږ باغه کو چې الیکشن شوز کنه چاو ګټله بس هغه ویل ختی قانون به کوي چا چې بیلله هغه بهر ملکونو ته لاړ شي دا غزنه به تماشې کوي بیا به د الیکشن وخت کې قام تراشي نو زه ما چې سړی د الیکشن را دوکړه پکار د چې بیلله او چې هغه اجره کولوي بالکل دې کې شک نشته بالکل چې د قوم خدمت کوي چې د قوم خدمت کوي او نه دا دغه دی پکار دادی چې دې منشور کې ورکی چې آیا ارزانی به راځي کو نه کو ارزانی نه راځي نو الیکشن اړو پکار نه دی ولا نو منشور کې هم دا د الیکشن کمیشن احکامات دلته پامال کیږي غړ غړ بورډونه لګیدلې دي ګوره با سسنی لګیدلې نو دلته عملي کیږي نه سزا او جزا نشته ما خو ته چې امپلیمنټ عمل درآمد نشته په قانون عمل درآمد نشته نو عمل د او خدا دا چې یو سړی دی ته کتل لکنن آرو دی آرو لرن نواز شریف دی زرداری ورلزی بلاول ولزی شهباز شریف ولزی پی ټی آی ولا بزی او چې کوم مخرجان دی به گرفتاریږي ته دې دغه تاسو کې
دغه آر او آر ټیم دغه دا افسر دا بیروکراټ دوی سره ډېر لوی اختیار دی، خو دوی اختیار استعمالي نه، دوی اصل استعمالي تا سره به تعلق جوړ کړي، ما به پلانکي ضلع ته بدلی ښه ما به هغه کورسۍ ته یعنې سیچو مثال واله که په لکونو باندې سیټونه په کروڑونو خرڅېږي، نو دوی به د کم ځای نه راولي، همدې دغې ته ناست دی. نن مې د میا ابتهار یو تقریر اورېده، نو هغه تقریر کې وایي خو ما د سیچو نه پیسې اخیستي، ما د ډي سي پي نه پیسې اخیستي، ما د ډي پي او نه پیسې اخیستي، نو ما ته ویلي شي ما د خدای غر کي، هغه ټیک خبره کوله، خو زما په سر چې اخیستي نو هغه هم دی خدای غر کي. خو د دې خبرې نه مې یو سوچ واغسته چې ښه دا سیاسیان چې کوم دي دا د سیچوګانو نه هم پیسې اخلي، زه به تا په پلانکي تاڼه کې لګوم، نو بچیا دا پیسې ولګي نه او دغه سیچو هم ورته خوشحاله ناست دي چې ما په دې پلانکي کې ولګوه یا ما په تنګي او مندړي کې ولګوه چې ایس پروش دي چې بس راځي. لکه داسې یو مثال بالکل همداسې ده. لکه خالد خان لکه دا مونږ کوم طرف ته روان یو چې هغه د 73 آیین باندې عملداري ته وي بالکل نشته. د هغې دا دي چې څنګه تاسو وایي چې بهی الیکشن دغه خبره دا د هایکورټ کې مغه کیسونه روځي چې کوم وي خبره دا ده وي دا تور شو دا سپین شو، وي دا د پبلک دغه دي او دا نور د خلکو د کلونو کلونو پراته دي، چا سره د سپریم کورټ ډیګري دی په هغې عمل درآمد نه کېږي، په سوشل میډیا چې یو شی وایرل شي هغې سره بیا ټول هر څه کېږي. او دا تاسو موږ خو ته دا وایو که به د نورو کسانو دا مسلې دومره موده کې حل نه کړې نو ستاسې خیال دی چې دا راشي نو دا بیا دی لږ دې ټایم کې به حل کړي، نشي کولی الټه به ځان همدغې ته برابر کړي چې ښه ډېرې پیدا کړه، راشه نور 15 کاله نه چې ته د 50 کالو ګټه وکړه چې ته پې ژوند تېر کړې. هغه کس راوستل پکار دي چې بی کم عوامو له صحیح معنو کې کار وکړي او تاسو وګورئ چې بی چا وخت تیر کړی ورته موقع میلو شو، آیا هغې کارونه سر ته رسولي دي که نه، آیا ارزاني راغلی ده که نه راغلی، نو که ارزاني نه راغلی او دا حلي که نه نو دا د الیکشن چې وشي دې نه به نور هم ګراني راځي، هر څوک چې پاس شو نور به هم راولي. ښه ما نن د سکروټني عمل کته که نه تپوسونه کېږي مختلف ستا په نوم څه دي څه دي څه دي، نو زه وینم چې ډېر خلکه دروغ وایي که نه، او خو ډېرو کې خالد خان دغه وشوله دې پسې دا هم دا ادارې چې کوم دي هر سړي پسې یو ثبوت ږدي، خو د دوی په لار باندې ځي که نه ښه ته ښه، خو نه ځي نو کیس ته پسې روباسي. بالکل همداسې ده، خو دې نه خو سمېدل نه دی که نه، قوم سره به کله پکې انقلاب بیا راځي. لب خان د خبره ده د 75 سیال سړی بوډا شي دې عمر کې پېښ انقلاب راځي چې عوام ته ریلیف نه چې کله به هله غلاګانې شروع شوې او د روټۍ دپاره جنګ شروع شو غلا شروع شو نو حکمران له چې دې پانسي ورکړه، حکمران له پانسي ورکړه. نو آیا تو ګوره چې زمونږ دا کم کسان مطلب دا دی سیاسیان دي آیا دي جایدادونه ښه شوي دي که خراب شوي دي، که ښه شوي دي نو بیا خو ته خپې. زه خو یو خبره ګڼم چې د اسلام نه دوری زیاته ده، ډېره زیاته ده، موږ مسلمانان یو، منافقت مونږ کې دی، خو سیاستدانان څومره ګرم دي نو بیروکراټ هم هغومره ګرم دي. لکه زه به یو ژوندي مثال درکړم، زموږ په علاقو کې ګوړه جوړېږي په 15 منټ کې یو پور جوړېږي، اصلي پور چې کوم دی په 3 نیمې غنټې کې جوړېږي. دا بیروکراټ لاړ شي هلته 1 لاک او 1.5 لاک جرمانه کړي، هم په هغه ټیم ورته 1 لاک 1.5 لاک ورکړي، هغه ته وایي بیا شروع شه بل هفتې کې چې کوم دی هغه وګټي بیا کار بندون نه کار له موقع ورکولي. لب خانه دا تا وی زمینداری خو په طبیعه ته روانه ده خبرې. افغانستان گورنمنٹ تا سره ستا به کینو مینو د ستا د کم چې دا فصل به د پاکستان نو اب افغانستان ته ځو، افغانستان والا په دومره ټیکس ولګو، فرض کړه چې ستا به په سیز مطلب روز کې 12 ټرکه تلل، اوس تا هفته کې چې 2-3 ټرکه ځي، څومره د روز 12 په دې هفته کې 2-3 ته شو چې ستا کومه میوه ده چې ستا کومه سبزي د افغانستان ته ځي هغې پې دومره هغې ورته خو دغه وي ټیکس یې پې دومره زیات ولګو هغې چې د پاکستان نه هر څه را دغه شي بند شي، هغې خپل نیلي سیسټم شروع کړی کمپلیټ به شي دغه پچ شي، خو ستا نه به بیا مطلب دا دی نور به هم ستا دغه کوي، زراعت خو دې ستا طبیعت ته راوستی دی، سم زمیندار خو ځان له سپلای نشي اخیستی، د 100 جربو خاوند چې دی د یو ایس ایچ او نه د هغه ژوند بیکاره دی او د تنګي دا خو تا ته پته ده، هغه ستاسو خبره کو په سهونو زرګونو کې نه د هغې خوارانو بیا نور دغه دی انټرنیشنل ډرګ مافیا ده، دا ستا د بدقسمتۍ د خرابۍ حد دا دی. د باولپور نواب نو هغه ته یې دغه وکړو نو هغه ګاډي دغه کړو، دا روز رایس ګاډي ورته وایي، نو هغه لاړو نو هغه ورته روز رایس ګاډي علم لکه ما ته وایي ولایت دغه کې یو ورته ته څه اخیستی شي جامو دغه ته وګوره دغه کوه
هغه د هغې په ځای د ګاډې واشتو په پیسو هغې ته جاروګانې ولګولې د سړک یې پې پاکول شروع کړه هغه کپنۍ والا ورپسې راغلل چې خدای ته وګوره زمونږ دا بېزتي ولې کې دغه کړی نو هغه مضبوط کس چې و نو هغه به په سترګو کې سترګې ورته میلاولې او دوی سره به خبره کولی شوه اوس دوی په دې دا دي چې بی څومره اګري نګري چې څومره ګنده سړی زه مشر کما چې زه هغه ته وایم چې کېنه نو کېني وه او چې زه ورته یم پاسه نو پاسه او چې روغ سړی مې راوستو نو دی ماتې چې د قوم سره ته څه کې دا څه کې نو هغه کس دې ته پکار نه دی خو خالد خان لکه بعضې وخت کې بس قوم نم دا خبرې ایرې شي که نه بس په دغه 2-3 شپو کې دوی فیصله وکړي او د 5 کالو لپاره ځان ګاڼه کړي اجتماعي سوچ نشته وي پلانکي ما سره بد کړي دي یا پلانکي سره زما ناسته نه ده شوې یا پلانکي ما سره ناسته نه ده کړې یا زما کار نه دی کړی خو هغه به علاقې نه ډېر ښه کار کړی دی که دا یو دې کې شک نشته لوخانه دا زمونږ بدقسمتۍ دی زه خو تا ته وایم چې بی دې وګوري کو چا نورو زړو کارونه ښه کړي بیا بل ته نوي ته څه حاجت دی او کو نه کړي ستا بجلي نشته تا ته بنیادي ضرورت نشته بیا خو پکار دی چې بی ته دغه وکړې دا نوې راولې چې هغې سره څه منشوري څه دغې تاله راولي څه د هغې دغې چې تا ته څه تکلیف ته دنیا و دنیا د دنیا دپاره د آخرت دپاره نه ده او چې بیا هغې سره آخرت هم دنیا سره د آخرت دغه وي نو هغه بیا وي هغه څه ته وایي په اردو متل دی وسونه پیسو هغه دی بیا خو چې هم دنیاوي پارټي هم د آخرت دغه دی کوي نو هغه پارټۍ له خو بیا په پټو سترګو دغه پکار دي چې سړی ولا ووټ ورکړي سپورټ یې کړي خو خالد خان زه په یو نتیجه ورسېدلم دا سیاسي خلکه د خپلې کرسۍ دپاره خد نه ورپسې تېرېږي خپلو کې اتحادونه هم کوي خپلو کې یو کېږي او بل یېرېږي چې ما دومره غلا کړې ده چې پلانکي راباندې راشي پلانکي پارټۍ اب ما سره څه کوي په دې یېره کې دا ټول دي نو دا یو ډېره عجیبه شانتې خبره دلته کې مونږ ګورو او بل چې څونه ترقیاتي کارونه شوي دي که نه دا وختي شوي دي غورې ښه د انګرېز پول ستاسو خبره په 1937 کې جوړ دی اوس هم د خیالي په پول باندې مونږ ځو اوس باندې د نه دې خلکو پټې کړلې د دوی د لاسه خراب شو ګینه نه خرابېده پوډریان هم راځي او بل هم راځي او بل ګوره لوخانه په هغې وزن چې دی دومره ته پیچلی خبره دا ده وي چې هغه 10 ویلر را داخ کې هغه وخت کې 10 ویلر کانسپټ لا نو تا له دومره وچلو ته د خپل مګوره کن آیا د پاکستان نه چې جوړ شوی د دې څه پوزیشن دی هغې هر څه چې کو ایماندار وو تاسو دا وګورئ چې بھائی یو شی وګورئ چې آیا دا سړی ایماندار دی بالکل ولا ورکړي خدای دې کې چې ستا د سر دشمن ولي دي خدای وګوره چې صادق او مینی بالکل ولا ورکا لکه زموږ په علاقو کې د دوبو کاندې دي که نه د دې به ستاسو د وړاندې سپایانې به شوي دې سپایانو لپاره دونه فنډ راغلی چې دې ته پوښتې هم کېدی بالکل هم دې کې شک نشته فنډ وخوړلی شي فنډ وخوړلی شي په دې باندې بجلي دا ته چې کم وی که نه دا به تا چې دې 10 کاله پس دا به تا ته فری پرېوته دا دومره اوبه دا دومره دغه دي ستا دې 400 له قدرت دومره دغه ورکړی او بجلی پکې مونږ اینو نه مونږ اینو نه په دې راواله به ته قرضونه رالې په دې رالې دې له راواله چې تا ته پته ولګي چې 10 کاله په دار څخه خلاصۍ فری دي عوام هم تا سره مرسته شروع کړي وګوره ته خپل جیب ته چې چېرې زه ولایت ته ځم او زه دوبۍ ته ځم دې ځای به خړ پړې خو چې سر له 100 روپۍ راشي ویراره دوبۍ د هغې نه ښه دی او دوبۍ نه چې دی ولایت اول اسلام آباد دی او بیا دوبۍ ده او بیا ولایت دی او بیا دا دی هغه دی نو دا ترقي خو نه ده لکه موږ وګورو زه د ملک یو موټر وی جوړه شوې ده موږ ته یو لوی پراجیک ښکاري خو د دې غاړو ته ته وینې نو څه ټایم هم غواړي په دې به ډېر تېز یم نه حادثې ښکار کېدی شي هغه کوم سیخان دي که نه چې د کلي نه څاروي راشي سپی راشي انسان روزي نو د هغې بیا هغې شانتې حفاظت هم نه کېږي خو دلته کې داسې پراجیکټ دي چې وختي دي چې بل ټیکهدار ته بل حکومت ته پکې مقور کړي چې هغوی بیا نور بیلونه پاس کړي تا چې دا وي د دې باقاعده پیسې د دې فینسینګ او د دې زی ایون د دې کټه ټینډر کیږي دا لاندې اونې نه دي د دې د کټه ټینډر کیږي خو بیا به تو وایم چې مونږه کرپټ یو غلی یو هغه ونه افسران خپل فرنیچر کې استعمال کیه کټې دی شي تا دا وي دا نور وډونه خو تو ګور استا دا خدا کنسپټ نشته تا ته خو ما یو یاد کو کنه دا غي څومره دی 9 کیلومتر سړی ونه چې پسیفیک پیږي خخ لوی لوی کسان پیږي ستا په خبره ده د منسټران دغه پیږي موجوده کوم پیدا دی دغه روان دي او شو نه غم نشته احساس نشته بار لاړ شي نو هغه بیا هم داسې کوي چې یاره خبره ده یاره دغه خپل ځای خپل غني مونږ وایي بس دا دوه کنځلو کو یاره دا پاکستان نه کیږي به
اوس لکه علو خان ته خواري کې دغه کې مهنت کې چاله دغه کې سوشل ورک کې نو په کار دی چې د قوم خدمت ته دغه شي ولی چې دا سوشل ورک دی دا کار دی دا کار او دا جذبه غواړي لږ د دومره وس بل ته سوال مینت کې خو چې دا د لاس کې اختیار راغی نو بیا بچکه څه چې لاس کې د اختیار راغی بیا بچکه په دې قام پیول دي خو قام به دغه لږ ځای کې چې کوم دی به دوکه شي به دغه به درې ورځو کې لکه ابو ته دغه کنه وای چې زه به وسه ما وس مې نه کیږي دا غي په وجود مثال له مودا د تاسو لم دغه کوم مال لږ اختیار راغی نو بیا وسکم تاسو دا اندازو کې چې بیا به سر سکم بیا وسکم خالد خنوس فقیرنه پښتنه دغه کوم چې څه ګورې څه ویني خدای اتحاد کیږي نه کیږي خو اتحاد شو نو پاټو ته ګټه شته اتحاد چې شو نو بیا به چې د مقابله د پی ډی ایم ودا بدغه خبره ده خو مقابله بکیږي کنه او کوئی اتحاد ونه شنو بیا ډیر دا نتایج بداسي چې علو خان دا لکه زه تاسو ان ایکسپیکټډ زه تاسو ویم کنه لکه